ها زرار خان ته موږ ته سبق ووایه که نه شابه څنګه به وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاباس سبق سبق نمبر 1 حروف هجا دا قرآن شریف حرفونو ته وایي دا قرآن شریف حرفونه او کم دیشتي هغه دا دي صدق الله شاباس ماشاءالله ماشاءالله ته چې کم قاري صاحب نه سبق وایي که نه نو وایي خو دي نه او مینه محبت له سره کوي او ته یې خوښ یې ښه او ستا خپل قاري صاحب خوښ دی ها ماشاءالله ستا قاري صاحب نه څه نوم دی نوم درځي زه ټیک شو دا زنده باد نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعینو زمونږ دا واړه زمونږ ماشومان دا زمونږ سرمایه ده د دې ماشومانو تربیت په پازیټیو انداز باندې وکړو په نیګیټیو انداز باندې نه کوو ځکه زموږ زندگی هر څنګه چې د هغه به تېره شي لیکن د دې ماشومانو زندگی یو مستقبل دا زموږ او ستاسو په لاس کې دی دې ماشومانو له یو ښایسته او داسې پازیټیو ذهن جوړ کړو دینداره ذهن ولا جوړ کړو سبا به ته په دنیا کې نه او دا ماشومان به انشاءالله په دین باندې چلیږي د الله تعالی اطاعت به کوي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په طریقو به چلیږي نو ماشومانو سره په مینه محبت باندې او په داسې انداز باندې چې ماشوم دا ونه وایي چې زه یوازې یم د ماشوم سره بهترین چې کوم دی د هغه د چکر پروګرام او د هغه د آوټینګ پروګرام دا کول پکاري او دا زما ماشومان دي دوه زامن مې دي نو ماشاءالله دا خوشحاله دي سبق یې ووایي او د سبق نه بعد ماته یې چې بابا موږ له چکر راکړه مې صحیح ده چکر دل در کوم راځئ ځان سره مې راویستي دي نو دلته خوراک مراک یې وکړو لګیا دي همهره مزه مخکې نو بهرحال خیال پې ساتل پکار دي او کمی چې منفي پروپیګنډې مثلا داسې کیدی شي انسان دی چېرته قاري سي بي ماشومې والي نو دغه کیدی شي لیکن دا منفي انداز باندې نه اخلو ځکه چې یوازې په مدرسه کې وهل نه کیږي بلکې په سکولونو کې هم کیږي په نور ځایونو کې هم کیږي نو ماشومان دي کله ناکله استاد قار شي غوسه شي بهرحال دې خبرو لا منفي رنګ نه ورکوو بلکې پازیټیو رنګ ورکوو الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب کړي او خپلو بچو ته دینداري وښیي